من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. اللهم صل على अज़ान ग्रामी دویمې خطبې کې بیا ټول نه مخکې خپل ځان ته، نفس ته تقوا، پرهیز، خدای ډار، کابردار، جنکدان وخت، سخت امتحان او حالات و آخرت، منازل و قیامت، هغې سختې ورځې، څغې ورځې ورور نه تختی، پلار زوی نه تختی، ښځه میړه نه تختی، څه حالات به وي. هر څوک به 2 رکعاته لمانځه سې حیران وي، ای کاش 2 رکعاته لمونځ مې زیات کړی وی، ای کاش هغې دنیا کې مې توبه کړې وی، ای کاش د حالات چې محشر میدان دی، چوک بې کفنه دي، چوک په خېټو روان دي، چا باندې خال خیجي. پروردګار خدای تا سوال کوو دا ټول حالات مو ته آسان وګرځوي. نه اول ای نفس اماره، ای نفس تا ته زه د تقوا پرهیز دوا در کوم، بیا تاسو پرهیزگار و مؤمنینو ته تقوا پرهیز دوا در کوم. پروردگار تا ته سوال کوو مولا امیر المؤمنین له حضرت محمد علی علیه السلام متقی پرهیزگار شیعه وګرځوي. دویمې خطبې کې څو ضروري قومي خبرې دي. اول خبره به واکم تاسو مکه معلوماتو ته وشي. ما هغه سره خبره وشولې، کوم مو مشران دي، خاص کر سیکرټري صاحب چې کوم دی، نایب سیکرټري منور حاجي سره خبرې وشي. سیکرټري صاحب خو چې ته لږ مشغول و، څه میټینګو کې و، نه هغه وویله څه انشاءالله مو مذاکرات روان دي، مو جرګې ولا کوم مذاکرات دي روان دي. ما ویله بیا مو څه خبره کوم ته څه پیغام یې ورکو. هغوی دا ویله ما ته کوم پیغام یې راکو، ویله پورا پورې صبر دی، جمعې نه بعد مو مذاکرات روان دي، انشاءالله مذاکرات به کامیاب کیږي. چې کله مو مذاکرات کامیاب شي مو به سمیر عباس نه اعلان کوو انشاءالله. دعا وکړئ پروردگار الله می کام مشکلات آسان وګرځوي. پروردگار ته رحمان و رحیم خدای، ته رحمان و رحیم خدای، کام د بعد حالات بهترین حالاتو کې بدل وګرځوي. عزیزان گرامی، مو اندا ویله که نه، ما ویله که نی بیا زه قوم ته یو میسیج ورکوم، لکه څنګه بیګا یو کربلا میدان، الحمدلله کربلا میدان ته خلک راووتل، خونې کې که ته وو که لاس وو که شل وو، خونې کې ټول راوتي وو، په لاکاو مخلوقو د ځمکې باندې وه زلزله راوستې وه. انشاءالله مو انتظار کیو، مو ته سیکرټري صاحب، مو ته کامله ذمهداران څه خیل ده، څه هغوی میسیج راکړلو، تیار اوسئ، مغه شب انشاءالله مخکې مو عمل کوو. قوم کامیابی لپاره یو بلند واسه صلوات واسطه وایي. عزیزان گرامی، دویمې خطبې کې ټیمه بس کام دی، 100 منټه دي. څه ضروري خبرې وکړم، څه خبرې ما پاکستان کوم عوام دي کوشش وکړم هغوی ته میسیج ورکولی دی، او یا هغوی ځنه کسانو خدمتونه کړي دي، هغوی په کار دی یاد شي، یا هغوی په کار دی شکریا ادا شي. په 2-3 خبرې کوم. اول دا څه کوم بیګا مو تاسو راووتلو، مو تاسو بیګا کوم مارچ وکړلو، بیګا مو تاسو کوم پیدل مارچ، زه به دا وایم مشي مو وکړه، لکه څنګه نجاب نه کربلا ته خلک سي، انداشه مو تاسو وایو میدان ته لاړلو. الحمدلله مو دا ثابته کړله، لکه څنګه دغه خبره کوي چې کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، هر ورځ د عاشورا ورځ ده او هر ځمکه د کربلا ځمکه ده.
ایدی مطلب داغه دی چې کله کوم ځای کې تنګسار راغله هغه لبنان ځمکه وي، هغه ایران ځمکه وي، هغه یمن ځمکه وي، هغه عراق ځمکه وي، هغه د پرچنار کربلا ځمکه وي. چې کله د قربانۍ وخت راشي، چې کله د قیام وخت راشي، بیا مغه حسین من ته قیام کوو لکه څنګه لسم ورځه خپلو سپرو سره کربلا ځمکه ولړزوله. بیګا الحمدلله مو ټولې دنیا ته دغه میسج ورکړلو چې دغه علاقې کې حسیني پوځ ورکېده، حیدري پوځ ورکېده. که چېرې مونې تنګسار راشي بیا مو امن مور سره داسې ځمکه لړزوای شو. زه به دا ته خبره وکړم، تاسو ورنه نارامه لګوئ. زه به دا ته خبره وکړم، اوسه پورې همو سخته فیصله نه وه کړې. موږ ته خپل مشرانو سختې فیصلې والا خبرې نه وې کړي. موږ ته صرف امن مارش نه ویلي وو. امن مارش دوره پریشر راوستلو نیشنل باندې، انټرنیشنل دنیا باندې دغه پریشر، دغه امن پریشر راوستلو. هغه ورکوئ خبرې ته هم غوږ دی که نه؟ بیګا دغه مارچ دوره پریشر راوستی دی، ټوله دنیا یې لړزولي دی. زه دلته دا خبره کوم، که چېرې موږ قوم یوه سخته فیصله وکړله، که چېرې مو مشر موږ ته یو میسج راکړلو، یو سخت میسج یې راکړلو، نو موږ به دنیا کې کربلا غنته هر ځای کې اور به از شي انشاءالله. عزیزان گرامی، مو د کربلا مکتب والا یو. ما اوس ویله مو خیمې سیزوای شو لکه څنګه خیمې وسولې. دا یو امن مارچ والحمدلله. وی مو اوسه پیغام د امن والا دی، مو اوسه پیغام د امن والا دی. مو روډ باندې کوم تلله وه، مو اوسه کوم کسان ناست دي مذاکراتو کې لګیا دي، هغه ټوله امن پاره لګیا دي. چې د امن والا کومه فضا دی هغه قایم شي. مو د امن غواړو، مو امن پسند قوم یو. عزیزان ګرامی، بس دی څه خبرې مې کوونې وې هغه طرف ته نه څم. صرف بیگا کوم احتجاج شوی دی پر امن، بیگا کوم احتجاج وشو، کوم پیدل مزال وشو، هغه حواله سره خبرې کوم. خدای نه دعا کوو پروردگارا ته بیگای مو قوم څه وړه بچی راوتی وو، ډیر عظیم مزال وشو، بیگا ډیر عظیم جذبه سره ولولې سره عشق سره دا مزال وشو. پروردگارا ته سوال کوم، مولا حسین له ترې مو دا قوم قدمونه مبارک وګرځوي. ډیره مبارکه اجتماع بیگا. کدای شي ما سپینګری دا ته ناسته وي، تاسو د کورمې تاریخ کې داسې اجتماع نه وي لیدلي. لسم ورځ شلم ورځ یا دوره مخلوق نه دی جمع شوي لکه بیګا په لکاو خلق راوتي وو. سپینګری ورکي وو، علما ورکي وو، جوانان ورکی وو، بچی ورکی وو، معذور کسان ورکی وو، ډاکټران ورکی وو، سکول والا استادان ورکی وو، پروفیسوران ورکی وو، لیکچرر ورکی وو. اندی شان سره د قوم هر یو بچی د قوم هر یو ذمہ دار پر دغه احتجاج کې شرکت وکړلو. زه اټول قوم ته خراج تحسین عرض کوم او اټول قوم ایوه وسړی ته سلام عرض کوم. پروردگار د مو تاسو دغه کومه مشي وشو د مزال وشو پروردگار کامیاب وګرځوي او دغه مزال کامیابی لپاره او د کوم مشکلات لپاره ورمن زهرا ذات باندې کلک صلوات واستوي. دیگر کامیابی باندې بطور شکر باری دیگر صلوات. عزیزان گرامی، زه باسواد خبرې کوم چاته ذمہ دارو کسانو ته یم، ذمہ دارانو کسانو ته یم، د وخت سیول انتظامیه ته یم، د وخت حکومت ته یم چې بیګا پیدل مارچ نه به تاسو بیگا د کورمې کوم مخلوق دغه پاوج راووتو د مولا حیدر کرار منونکي راووتل، تاسو ته به دوی تکات اندازه لګېدلې وي. اوس زه د کوم وخت دی د وخت حکمرانو ته زه یم، افسرانو ته یم، سیول انتظامیه ته یم، هغوی ته پیغام ورکوم چې دینه بعد موسی تا کوم ځایتای راخستی دی هغه ځایتای د بانکه وشوه. خبرې ته غور کوئ، زه اهمې خبرې کوم، خبرې ته م غوږ دی. کوم ځایتای راخستی دی مو حقوقو باندې کوم ظلم شروع دی هغه ظلم د ختم کا دینه پورته مو صبر برداشت نشو کوای و تیا داسې ما کوه چې مو صبر نه ناجایزه پیدا خلی. حکومت ذمہ دار افسرانو د وخت ذمہ دارانو کسانو دینه بعد مو صبر نه ناجایزه پیدا ونخي ویلې زه به صفا وایم چې تا موسی بالکل د پردی مور زمانه والا سلوک شروع کړی دی که نه دی همداسې
مو سره یو قسم ته سلوک کوي، بل څه بل قسم ته سلوک کوي، مو سره یو قسم ته زیاتای کوي، نورو خلکو ته مراعات ور کوي، مو باندې اف آی آر کټوي، مو کسان یو نیم کیس وشي هغه به سره مو ملاوي سانو بیا مو علاقې نه گرفتاری کوي، بیا مو کسان جیلو ته بیایي، مو نه روډ بندوي، هر یو زیاتای درخواست ده، هر یو زیاتی کې ته برابر شریک ظالم سره. ها غورو کې خبره ده لکه حکومت عدالت نه غواړم، عدالت مو حق ده، حقوق ورکولای تو مو ته حقوق ورکولای دی، مو خپل حق ده، زه دغه مطالبه کوم چې مو کوم حقوق دي، هغه روډ خلصولی دی، خو بله ورځ کنوایه کې مو کوم کربلایي باندې وهاب کربلایي څه وکوله بعد خونې ته روان و هغه شهید کړلو، هغه کوم شهید کړی دی، هغه کوم کسانو څه دغه کیس کې هغه لاسونه ورکړي دي، څه ډاډ کا مار دی که څه ډانګ کا مار دی آئی، خدای دو ډاډ کا مار ډانګ کا مار وګرځوه. دا کوم کسان دي لکه څنګه زه به ډېره معافي غواړم تاسو ته، تیار هوئ انشاءالله که نه؟ حکومت هم لکه څنګه ما نه د اف آی آر کارډ کړي دي، لکه څنګه ما کسان د برش په جیلو ته ورچولي دي، لا تعداد کسان د جیلو ته ورچولي دي، تو نه زه مطالبه دا کوم چې بله ورځ اوچات سره ډاډ کمر سره کومې ما شهدا وشول، بله ورځ مقبلو کې کومې ما پولیس والا باندې ډازې وشولې، هغه ډېر شدید زخمي شولو، اندې شانس نه تر سکول کې ما څه کوم اووه کسان شهیدان شوي دي، حکومت په زور مطالبه کوم لکه څنګه ما له د ګرفتارۍ وکړه دغو نه اندازه ګرفتارۍ وکړه. پردی مور زمان والا اولاد والا سوتیلی ما والا سلوک ما سما کوه. حکومت که حکومت کوي که غواړي او حکمرانو او سیول انتظامیه او افسرانو که غواړي چې کورمې کې عزت څه وخت تېر کړي، کورمې کې د عزت بقي شي، خدای ما وکړه وزیرستان غونته حالات اوسه جوړ نه شي، نو بیا ټولو عوامو ته یو قسم د حقوق ورکړه. خبرې ته غور وکړو، تیار اوسئ، تیار. دا ایمو تاسو علاقه ده، ایمو تاسو جین مرنن دغه ځای کې ده که نه ده؟ ایمو تاسو جینان دالته ده، مرنان دالته ده. حکومت نه زه په زور مطالبه کوم لکه څنګه نورو لکه څنګه ما څه د زیاته درخواست دی، پکار دی نورو څه اندازه وکړي. دا یوه خبره انشاءالله تیار هوئ که نه؟ یوه خبره کوم دلته، اهم خبره کوم. او که چیرې دلته یوه خبره کوم، که بیا خبرداری ورکوم، یوه خبرداری ورکوم، آگاهی کوم د وحد هغه غفل حکمران چې موسی یوه میاشته کېږي روډونه مو باندي، سکولونه مو باندي، بازارونه مو باندي، ټول کاروبار ویلار دی، دوره ظلم زیاتی شروع دی. زه ټول پاکستان نه ټولې دنیا والا ورته یم چې موږ سره دغه ځای کې انتهایي زیاتی چې کومه دی هغه حکومت واجب نه دی. همداسې دی که نه دی؟ زه دغه ځای کې دا یوه خبره کلیر کوم، ښه غور وکړئ، خبرداری ورکوم، آگاهی کوم دغه حکومت، دغه سیول انتظامیه، دا ذمه داران کسان او ذمه دارو کسانو او سیول انتظامیه خبردار اوسئ. دینه بعد ما سره نو کیل ونه کې، دینه بعد ما صبر بس ختم شوی دی، دینه بعد ما صبر نه نجایزه پیدا و نخلی، که چیرې روډ د زر نه زر خلاص نه کړلو، که چیرې امام مطالبې د منظوري نه کړلې، ټول پاکستان والا به بیا کپل شوي، تو دفترو ته به ولاړو بیا. ٹھیک دے اندر سے دے مو مطالبہ دا دے مو حتی زا سیکرٹری سے افتا دایم انجمن والے مو قدرمن کسان دالتا موجودی، حتی زا کنویانا منم لکه څنګه مخکې روډ چلی دو مغاشه روډ غواړم. ها ویلې کنوای ما ته کنوای راکوي، ته په خپله ډاډا روانې، ته په خپله پیکاپونې ماشینې لګولې دي، تو سه خپل ځان غم د سره دی، اما مسافر غم نیستا، اما زخمی غم نیستا، اما سټوډنټ غم نیستا، اما د خج بچ عوام غم نیستا دی، ته حاکمې که ته لیوه یې. بله ورځې مې دي یوه ورځ عمر غواړم خو غیرت سره عمر غواړم، یوه ورځ عمر غواړم عزت سره عمر غواړم، یوه ورځ عمر غواړم سربلندۍ سره عمر غواړم، سل کاله بې غیرته عمر نه غواړم. که تیار وی بیا، که تیار وی بیا د مولانا ما لږه وخویله،
مولانا ما وخوي او دغه غافل حکمرانو دفتر ته پکور دی تاسو هغه ناره ورسیږي د علي ناره بلند اواز ولګوئ. عزیزان گرامی بس ده ما دغه څو پیغامات و ټایم بس ختم شوی دی. ای حکمران ای حکیمانو مو سره دغه وزې و لیوه ولا کیل مه کوه چې ځانه د لیوه جوړ کړی دغه عوام خچ پچ کوي. ویل هغه مسافر هغه زړه کې ارمان نه و هغه وړه وړه بچي نه و هغه خیل هلکه څنګه دغه ځینه ته مثلا پېښور ته روان یې تاسې ولمانه یو ټیک دی تاسې ما ولمانه یو خو چې کله ته پېښور ته روان یې چې کله خیلخانې ته روان یې یا کرک ولایې ته کرکو ته روان یې څو پورې ته خونې ته نږدې کېږي او افسره تا زړه خوشحالېږي چې زه به خپلې خیلخانې سمې لاړ شم. ویلې وهاب کربلایي زړه نه و خوشحال چې زه به پره چنار ته روغ لاړ شم. هغه ویل یو کسې پیغام یې کړی ما څوک قاتل کړي دي ما چا سره بدي دی ویلې مه مړ کوي ویلې د روډه تبان کړی دی. افسوس دی که نه دی افسوس مطالبه کوم بس دی چې ما کوم خبرې دي انشاءالله هغه باندې به عمل وکړي. دا قوم ډېر زیات وترسېدو ډېرې جنازې ماسکې کړې انشاءالله کسان لګیا دي تاسې هغوی کامیابۍ لپاره همیشه دعا نه کوئ ډېر تیزۍ سره لګیا دي قوم دپاره کامیابۍ لپاره لګیا دي. بس دی د ما ټایم ختم شوی دی. یوه خبره سیکرټري حوالې څخه کوم زموږ سیکرټري قدرمان ډېر قدرمان کاس دی خدای نور عزت ورته نصیب وګرځوه. ویلې زه به کېدای شي خونې کې الماس وم خو سیکرټري صاحب تقریبا د یوه میاشته غریب راوتی دی شپایه ورځې کې زر ټلیفونونه ورته کېږي شپیا دفتر کې ناست ورځې دفتر کې ناست خپله خیلخانات نه په ویر څومره پورې دي مذاکرات کوه شول تاسو ته پته وه دي مذاکرات وکړل دي جرګې وکړې دي مرکې وکړلې دا دفترو ته لاړلو د قوم دپاره ویلې لکه څنګه تاسو زه خپله کله جمعې خطبې ته رسوم یوه خبره به ځان حوالې څه وکړم ټول قوم سوچه سره وي کېدای شي چې ته غریب وي هغه مدد وشي شهید مدد وشي قوم کې مثلا څه مسله وي دا ټوله کورمه داسې دی لکه زه خپله خیلخانه بولم دا ټول کور مې تاسو ما پلران یو زه تاسو وړوکی بچی یم زه تاسو کشر ورور یم بچی مې یم اندیشن سیکرټري صاحبان دا شی ذمہ دار کاس دی هغه یو عظیم کاس دی واقعا سنجیده کاس دی سمجھدار کاس دی قابل کاس دی هغه ډېر مذاکرات وکړل مخکې امام حسن والا کردار ادا کولو خو چې کله بېګا ورېځه راغله بیا میدان ته حسین په شان ته راووتو. نیٹ والا خبرو نه حاجي صاحب نیٹ والا خبرو باندې به ورسا نه کوئ الحمدلله مو تاسو یو قوم یو خبرې دغه خبرو کوئ ما ټایم کم دی مو تاسو یو قوم یو که نه یو قوم مو تاسو د حسین دغه مرګ د علمدار دغه نشان لاندې یو متحد قوم یو یو منظم قوم یو شهید پرور قوم یو عظیم قوم یو الحمدلله ایمو مرکز یو ده ایمو پیسلایا یو ده. سیکرٹری صاحب توفیقات کی اضافے پارا مولا مہدی جان باندې بلند صلوات. سیکرٹری صاحب جلال سرما خپه کېږه بېګا هغه څو جملې وویله دردمندانه موږ خپله سمیر عباس کې موجود و مازدیګر ټیمې خلکو ته کوم پیغام یې کو خلکو ته د سیکرټري غریب دغه یایي څه قومه تاسو یې ما خیلخانه یوئ زه تاسو پلار غنته یم لکه څنګه ته خاورونې ناست لکه څنګه ته خاورون ناست دی همداسې به زه خاورونې دسه ناست وه لکه څنګه که چېرې ته بیا مورچې ته څې که چېرې ته بیا ای قومه او سیکرټري دې داسې یایي او قوم والاو که چېرې بیا ته مورچې کې شهیدېږي تا باندې ګولۍ لګېږي بیا به زیات تا نه مخکې به زه مورچې کې ناست وم. سیکرټري صاحب یې دغه درمندانه جملې ده زه به سیکرټري ته ری ایکشن کې رد عمل کې دغه خبره کوم او سیکرټري صاحب لکه څنګه بېګا تا خپل کوم محنت وغه د وخیلو خپل جهاد وکړلو خپله قرباني د ویر کړله بېګا شپه تا سمیر عباس کې تېره کړه خلکو څه خور باندې ناست وي او سیکرټري صاحب او انجمن والا کسانو او مشرانو او د ما عظیمو پلرانو لکه څنګه تاسو قوم دپاره لګیا یو همداسې ټول قوم تاسو سره د سره د مخه خپه کېږئ ټول قوم تاسو سره سیکرټري صاحب ډډه اوسه مرکې کې وي جرګې کې وي محاذ کې وي احتجاج کې وي داسې خبرې کوه لکه د علي نور زینب خبرې کولې ما خپه کېږه انشاءالله زه څټه داسې ولاړ یم انشاءالله تاسو ته زه یم ما خپه کېږئ احتجاج وي که محاذ وي که جنګ وي که مرچا وي که فیصله وي که احتجاج وي که کوم یو میدان وي تاسو نه مخکې به نور حسین روان وي انشاءالله. دغه آخري خبره وه
هنګو مؤمنینو کوم مدد کړی دی هغه یې ما پوهېرو هنګو دی سترځای دی کوهاټ دی هغوی بېګا داسې انتظار کې وو بېګا هغوی نن پورې هغوی انتظار کې دي اوس هم ورته نظیر هغه د پېښور والا کوم بیش نماز دی حیات آباد کې هغه لمونځ کوي هغه یا ټلیفون وکړلو شهنشاه نقوي هغوی رابطه وکړله حسن ظفر نقوي رابطه وکړله ټوله دغې اعلان ته تیار دي که پرچنار نه یو غږ وشولو ټول پاکستان اول پاکستان والا به که پنچوي هنګونه به پرچنار ته پیدل روانېږي بیا داسې تیار ناست دي مزاره یو غن ته ما خفه کېږئ موږ ټول پاکستان موږ هلته انتظار دی پروردګاره هنګو کوهاټ سند والا اندیشان پنجاب والا کومو کسانو سخرۍ وکړلې کوم کسان اوسه پورې هغوی مو خدمتو کې لګیا دي ټول ته پروردګار اجر عظیم نصیب وګرځوي پروردګاره کوم کسانو خدمتونه کړي دي خدایا بېګا دغه مارچ کې کوم کسانو قدمونه اخیستي دي زه خدای یم چې دا مزل کربلا مزل نه کم نه و خدایا یو قدم کې حج عمره ورته نصیب وګرځوي یو غریب دی هغه سره بس غریب سمادات پکار دی دوه غریبان دي تاسو خیر مرکزي چنده وکړئ بیا ما څه